السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو، زه اکثر وایم چې زه به نه لیونی کېږم. د هر طرف ته چې ګورې نو په دې زمونږ په دې ضلع کې احتجاج، ټیمې ملازمین د 1300 میاشتو نه د تنخواګانو نه محروم دي. په ډسټرکټ کې هم دغه صورتحال دی. هیلث سیکټر کم چې زمونږ د دې صوبې او د هر معاشرې هغه بنیادي سهولتي، نو هغه هم د مالی بحران ښکار دی. د نوشهره میډیکل کالج هغې کې د فنډز کمی دی او چې 10 روپۍ هغې ته پکاري نو هغې ته 3 روپۍ او 15 روپۍ راځي. دغسې چې کم طرف ته ګورې نو یو بحران دی. دا په هغه ضلع کې او دا په هغه وطن کې چې هغه وسایلو نه مالامال دی، قدرتي وسایل دي، غرونه دي، د کولې نه ډک، د سونې نه ډک، د تیلو نه ډکې ځمکې او معدنیات، فیکټریانې د اربونو روپو وسایل دي، اربونه روپۍ وسایل په دې ذلت سره شته. او بیا دا ټیمې نو خار، پبو، جانګیرې، نو د عقل نه بار خبره ده چې دومره اربونه روپۍ وسایل یو علاقه کې یو ضلع کې موجود دي او د هغه خلق د تنخواګانو نه محروم. د نااهله انتها ده. دلته چې کم افسران راځي نو هغه پکنیک مناولو له راځي، 2 میاشتې، 4 میاشتې، 1 کال دی په دې سیټونو باندې تیر کې خپل حصه اوچته کي او نوخار دا خلق هغه ذلیل او خوار پرېږدي، هغې ته تنخواګانې ني. لکه کم افسر چې راځي، تاسو ماته دا ووایئ چې یو افسر 3 کروړه او 4 کروړه روپۍ دلته د سیټ باندې تعیناتی له ورکي او هغه دلته نه به بیا 15 کروړه روپۍ اوچتئ، نو چې هغه 15 کروړه روپو په ځای 10 کروړه اوچتئ نو دا خلق به د تنخوا نه ني محرومه. د افسوس خبره ده انتهایی دلته کې ملازمین په احتجاج باندې مجبور دي او د ټیمې نوخار ملازمینو هغې د احتجاج اعلان کړی دی. باقاعده په دې باندې مونږ خبره کوو کله چې تیر حکومتو، نو چې دا خبره به مونږ کوله نو په هغې به هم بده لګېده، او اوس چې دا کوو نو په دې اوسني حکومت هم بده لګي. خو زمونږ کار په دې باندې خبره کول دي. ټیمې ملازمین هغه د تنخواګانو نه محروم دي. دا پولیو ورکر هغه هم د تنخواګانو نه، 100 میاشتو نه تنخواګانو نه محروم دي. دومره اهم شعبه هغه د تنخوا نه محرومه ده. زه به د هسپتالونو څه ووایم، لکه کوم ځای کې دا صورتحالي چې د ضلعې دا حالتي، د انتظامیې دا حالتي، د ټیمې دا حالتي چې هغې سره وسایل وي او هغې نه پوره کوي او هغه ملازمین تنخواګانو نه محروم دي، نو هلته به ته د هسپتال او د سکول او د خلکو د صحت د دې څه خبره کې. نو زه اکثر وایم چې زه به نه لیونی کېږم. لکه دا د انتهایی د پریشانۍ خبره ده چې دې ټایم کې د فنډونو په خیبر پښتونخوا کې او اوورال دا د ټول پاکستان عکاسي کوي. دا ګپ شپ دی چې دلته کې هلته کې دغه نهرونه روان دي او دلته کې دا خلک په بحران کې ښکار دي. بنیادي طور باندې زما د حکومت او زما د انتظامیې هغه که هلته دي او که دلته دي، دا د ترجیحاتو خبره ده. خلق هغه ترجیح نه دي، خپل جیب او خپل ځان هغه ترجیح دی. دا سوچ خبره ده چې سعودي عرب راځي، هغه دلته کې د عربونو کربونو معاهده کوي زما په دې تیلو، زما په وسایلو باندې چې دا جي دلته نه به تیل هم زه وباسم، دلته نه به دا څه وباسم، او همدې ځای لکه دلته دومره وسایل، دومره معدنیات، دومره تیل دا شته چې سعودي عرب دلته راځي او د دې ټیکالي او د هغې په بنیاد باندې د هغې په بدل کې بل طرف ته زمان او جوان هغه دلته نه ځي چې سعودي عرب په هغه میرو کې خپل نوکونه غورځوي او سرونه ګنجي کوي. لکه دا د سوچ خبره نه ده، د
افسوس خبره نه ده. نو وختي ما دا شی وکتو خبره چې د ټیمې ملازمینو د احتجاج دمکی ورکړی اعلان یې کړی دی. د جهانګیري ټیمې چې دی نو هغه په خپله مسله کې مبتلا دی. د انا مسله هغې صوبایي تحریک هغه پیدا کو یو ټوله صوبې نه دقه اوازونه راځي او دا به اوس هر ځای کې اورېدو کې تاسو ته مخې ته راځي چې زمونږ وسایل او دا چته ځي، دا ټیکسونه چته ځي، دا چې راجمع کېږي د دې طریقې کار څه دی. نو دا زما د دې که هغه ضلعي انتظامیه ده، که هغه صوبایي انتظامیه ده، که هغه د ټیمې انتظامیې دي، دا د دوی نااهلي ده چې ما سره دومره قیمتي وسایل شته، معدنیات شته او ما سره سیند شته، ما سره ملازمین شته، فوج پکې برتی دی. لکه دام د افسوس خبره چته چې د سلو په ځای 1000 کسان برتی شوي دي، نو هلته به تنخواګانې شاټ کېږي نه. دا هم یو دې کې سوال دی چې ټیمې دی په تیرو 15 کالو کې داسې یو منصوبه په دې ضلع کې په خپل ټیمیز کې داسې جوړه نه کا چې د هغې په بنیاد باندې پیسې وګټي او خلقو باندې تقسیم کړي او په دې ملازمینو له دی تنخواګانې ورکوي. که ټیکس راځي نو د هغې هم څه حساب کتاب نشته. دغسې د پبو صورتحال جهانګیري یا کوړي او د نوخار د کروڑونو روپو وسایل دي، ټیکې دي، ټیکسونه دي، هغه جمع کېږي خو د هغې خو حساب کتاب نشته. خو بل طرف ته عربونه کروڑونه راغل هغه په تنخواګانو کې والوزېدل. د دې نه اهلي د دې نه غټه بله نشته که نه دي چې په 15 کالو کې دی داسې څه منصوبه هغه جوړه نه کا، څه پراجیکټ تیار نه کو، څه شی راونړو چې هغه د هغې په بنیاد باندې د ملازمینو ته د هغې مستقبل هسې کې ورشي. صرف او صرف د کلاس 4 برتیانې شوي دي، برتیانې کړي دي او دي چې حکومت به موږ له فنډ راکوي. نو چې د عوامو د فلاح بهبود دپاره کم فنډ راځي نو هغه هم په تنخواګانو کې الوځي. نو صورتحال خو دې ته راغلی دی چې صوبایي حکومت سره خپله فنډونه نشته او هغه نوشهره میډیکل کالج ته چې کومې پیسې راغلي دي نو هغه چې 100 پکار وي نو 13 رالیږلي دي او همدقه هره میاشت کې کېږي چې 50 پکار وي 25 رالیږي 20 رالیږي. نو دی له به اوس کم ځای نه ورکوي. د دې د ټولو نه غټ ضرورت دا دی چې دا خلق ووټ ورکي. نو هغه د تحصیل ناظمانو دا ذمواري ده چې ټیمیز کې وسایل شته، فنډ داسې ځای کې ولګوي چې مختلف قسمه فیکټرانې ولګوي. د دې چې کوم د دریای کابل نه آمدن راځي، د دې فیکټرانو نه راځي، د دې بازارونو د ټیکو نه راځي. نو دا خو دا پیسې خو د تنخواګانو دا پیسې خو په دې ټیکو او د خپلو وسایلو نه برابریږي. نو بیا بحران څنګه دی؟ دا هم یو ډېر غټ سوال دی. دغه سوال دپاره پکار دا دی چې دا ملازمین په خپله د دې تپوس وکړي چې کروڑونه روپۍ زما ټیمې ته د ټیکس په صورت کې راغونډېږي، کروڑونه روپۍ د ټیکو په صورت کې راغونډېږي، کروڑونه روپۍ د کرشو مشینانو نه راځي، د خوړونو نه راځي، د کولې او د شګې نه راځي، د سیند نه راځي. دغسې نور وسایل شته چې د هغې ټیکې چې کومې دی ته مخې ته کېښوی شي. نو دا د عوامي نمایندګانو لم پکار دي او دا د ټي ایم ای ملازمینو لم پکار دي چې زما دومره وسایل شته، کروڑونه روپۍ راځي، نو زه د بې تنخوا ولې ما. نو چې دی د ټي ایم ای چې کوم د مشران دي د دی په کرپشن باندې کله خپکي دي نو دی ته پته ولګي د دی به بیا تنخوا هیڅ چرې نه لیټ کېږي نه به بندېږي. خو بنیادی مسله دا ده چې د 13 وخت نه مونږ په دې ټیمیز کې ګورو تیل هغه همداسې په ګاډو وځي، په زنګالود ګاډو باندې ستا د ټیمې تیل وځي. لکه ګاډي ولاړ دي، زمانې نه هغې چابي نه ده تاو شوې، ټایرونه خاورې وخوړل، ګاډي ولاړ دي، تباه ګاډي، کباړ ګاډي. او صرف او صرف دې دپاره نیلام هم نه کېږي، خرڅۍ هم نه چې په هغې باندې د ټیمې تیل وځي. د تیلو په بنیاد باندې چې کم کرپشن کېږي هغه بیل شی دی چې د کومو تیلو ورته د اچولو اجازت دی هغه تیل نه ورکوي، هغه بیله یو دنده شروع ده او ډېره غټه لوبه ده. نو وخت په وخت دی نه چې کم پرده
هغه به اوچتېږي. خو زه دې ملازمینو ته ویم او دې منتخب نمایندګانو ته ویم چې دی د خپلو وسایلو په ټیمې په حدودو کې د دې تپوس وکړي او دا تپوس دې وکړي چې زمونږ دا ټیکسونه د ټینډرې دا چې معدنیات دي د دې دا پیسې چې راځي اچته ځي او دا څنګه لګي او دا خو بنیادي طور دا د نمایندګانو له پکار دي نو بیا به د دوی تنخوا نه لیټ کېږي. خو چته چې ټوله ښکته نه بره پورې او بره نه ښکته پورې ټوله لوبه تباه او برباده ده چې کم معیاران منتخب شوي دي نو هغوی په تېرو 2-3 کالو کې هیڅ قسمه داسې څه پراجکټ ورنکړو چې هغې بنیاد باندې دی ویلی شي چې ما د دې تحصیل دپاره دومره پیداوار زیات کو. که کړی یو کار دی نو هغه صرف او صرف دا دی چې کلاس 4 ملازمین په جیلي طریقه باندې هغه برتي شوي دي. عوام جیلي دا دي چې دغه د تنخواګانې ورته نه میلاویږي. ګرانو کتونکو ما د تېر څه وخت نه زه دا سوال اوچتوم او دا خبره کوم چې دلته کې جیلي برتی کېږي، خزانې سره ریکارډ نشته او سیاسي ووټ حصول دپاره لا سفارش په بنیاد باندې مجبورتیا په بنیاد باندې دلته کې خلق د کلاس 4 ملازم هغې دپاره ګرځي او تنخواګانې الي. دلته کې ګمنام ملازمین دي نو چې ستا په ضلع کې داسې ملازمین هم تنخواګانې الي چې هغوی په ټول سروس دوران کې نوکرۍ له نی راغلي لا هغوی د خپل ځان په ځای د 1,000 روپو په ځای د 10,000 ملازم نیسي نو بیا به تا ته تنخوا څنګه میلاویږي؟ دا تپوس پکار دی زما د میډیا ملګرو لم او د دې نور سیاسي جمهور لم عوامي جمهور لم او د سماجي خلقو له چې زما په دې تحصیلونو کې دا وسایل شته، دا دومره غټ معدنیات دي، نور د ټیکسونو په صورت کې مختلفو صورتونو کې دلته ګټه راځي نو بیا زما د ټیمې دا حالت ولې دی، زما د دې ادارو دا حالت ولې دی، اسپتالونو دا حالت ولې دی؟ یو اسپتال 50 لک روپۍ د چټ په بنیاد باندې ګټي، یو ټیمې ته د یو بازار نه 50-60 هزار روپۍ رز راځي او د میاشتې لکونه روپۍ ټیکس یو پارکینګ باندې راځي نو هلته بیا تنخوا څنګه د تنخوا نه ملازم محرومیږي؟ خو بې قاعدګي ده. زما په دې صوبه کې منیجمنټ نشته، په دې ضلع کې منیجمنټ نشته، پیسې شته هغه منیج کېږي صحیح نه، هغه حقدار ته نه رسي او هغه سیاست حفاظت دپاره لګي، د خپل سیاست تحفظ دپاره لګي، خپل ووټ هغه مضبوطولو باندې لګېدلي دي. دغه وجه ده چې نن زما هر طرف ته ملازم هغه د تنخوا نه محروم دی او د 10 په ځای چې 100 برتي کی نو بیا دغه علي چې کوم ستا د پی ای ای غوندې ادارې د هغې حل دی نو همدغه حل سیم ستا دلته کې د اسپتال هم دی، ستا د ټیمې هم دی، ستا د ضلعې هم دی او بیا چې داسې افسران راشي چې هغوی صرف او صرف خپله حصه وصولولو را راځي 5 کروړه او 3 کروړه او 2 کروړه روپۍ خپل سیټ باندې پیسې ورکي، خپلې تعیناتۍ باندې پیسې ورکي او هغه پیسې په ډبل تریپل به هغه بیا ګټي نو بیا به خلکو باندې د لګولو او بیا هلته ته دا سوچ مه کوه چې دلته به ماله څه کارخانه ولګي، لا به ماله سړک سم کي، دلته بیا تا له هغه شانتې کار کېږي چې هغه ته پکې فایده نو دا څه خبرې وي په دې باندې سوچ پکار دی. او زه به بیا ووایم په کوم وطن کې چې زما تیلو له او نور چې کوم پټرولیم ګیس او د دې شیزونو باندې بار ملک نه خلق راځي، کپنیانې راځي او هغه کپنیانې دلته ټیکالي چې دا به زر او باسم لکه د عربونو ډالرو کربونو ډالرو گیم دی چې بار ملکونه راځي زمونږ په دې ملک کې ګیس او پټرول او معدنیات راخیستو راویستو ټیکې علي د کاڼو راویستو او د قیمتي نوادراتو راویستو د دې ټیکې علي بار ملک حکومتونه سرکاري سطح باندې او بدقسمتۍ نه د دې ملک خلک همغه ملکونو ته بیا ځي او هلته کې د ټاټکي مزدوري او د
په میرو کې او په صحراګانو کې په سختو ګرمو کې په سختو حالاتو کې هلته مزدوریانې کوي نوکونه غورځوي. نو دا د افسوس خبره نه ده. دا د خلقو لم سوچ پکار دی. خلق په دې باندې د دې تپوس پکار دی او دا مسلسل زما سیاسی جمهور لم د دې تپوس پکار دی او خلقو له پکار دی چې د سیاستدانانو نه تپوس وکړي چې یا سړیه د بار ملک سعودي عرب خو ملک راځي او دلته وایي چې زه به ستاسو په دې وطن کې تیل وباسم او ما له دا ټیکه راکوي او حکومت راځي او دلته کې ستا نه تیل وباسي، تا وطن نه تیل وړي، عربونه کربونه ستا اساسي دي هغه وړي او زما نوجوان ځي هغه په سعودي عرب کې مزدوري کوي. د شرم خبره نه ده، د دې نه غټ د لیونتوب خبره او د شرم خبره بسي. لکه دا مونږ وایو چې زه به نه لیونی کېږم، دا د لیونتوب خبرې دي. نو په دې باندې لا خو دا خلق پوی نه دي او لا انتهایی بېوقوفان دي. لکه چې پویم دي او بیا په دې شیز باندې تپوس نه کوي او د دې پوښتنه نه کوي، نو د دې نه غټ شرم نشته چې زما وطن ته زما د دې وطن نه غلا کیږي او په ملي بګت سره بار ملکونه راځي او زما نه قیمتي چې کوم شیز دی چې تیل چې په هغې باندې سعودي عرب په ټوله دنیا حکمرانی کوي او هغه شیز ټیکه دلته علي او د هغې په بنیاد هغه بار ته وړي، خپل ملک ته وړي، لا هغه هر چا باندې خرڅوي. او ما ته پکې ایزم نه میلاویږي او زما د دغه علاقو نه نوجوان ځي د هغوی په وطن کې نوکونه غورځوي او سر ګنجې کوي او ټول عمر راتېروي او ژوند تېروي. نو زمونږ حکومت هم هغه همدا شی دی لکه بس د هغوی سهولتکار دي. لکه بار ملک نه خلق راځي وسایل لوټي او حکومت یې سرپرستی کوي. نو دا څه خبرې وې ما ویمې چې ټول نوخار سره یې وکړو. نوخار که د دې خبرې پوښتنه وکړه چې زما د ټیمیز کې تنخواګانې ولې نشته، لکه د افسوس خبره دا ده چې خوړ کې شګه هغه خرڅېږي. زما د هر بازار نه د څومره ټیمیز چې دي 3 وانو ټیمیز دا حالت دی، د هر بازار نه لکونه روپۍ هغه د ورځې د لوډینګ ان لوډینګ د دغه د ګاډو د پارکینګ او بیا د میاشتې چې د کم د بورډونو دي، بیا دغسې د سیند سره بیا د سیند د شګې دا بیلې ټیکې دي نن پکې نیلامي شوې ده جي په ډي سي آفس کې دا نیلام شو. نو دا به اوس روځي چې دا په څومره نیلامي شوې ده او کومې طریقې سره شوې ده. خو بنیادي طور باندې د دغه افسرانو خو هغوی به خپلې پیسې پوره کوي، کومې چې ورکړې شوي دي، که هغه معدنیاتو والا دي، که هغه نور افسران دي. ځکه دلته خو نوخار ته هغه خلق راځي او د نوخار په دې سیټ دی وخت تېرولو له پکنیک له راځي، د خلقو د فلاح و بهبود دپاره نه راځي. نو دا سهولیات دي لکه چې زراعت صحیح دی، اوبه را سره شته، غرونه د معدنیاتو نه ډک دي او ډېرې غټې فیکټریانې لګېدلې دي، ماربل انډسټري زمونږ صحیح ده او ورکې له اوس سونا هغه بیا راوځي، سیند د شګې په صورت کې مونږ ته سونا راولي او هغه د هغه ضلعې خلق او د هغه ضلعې چې کوم د ټیمیز ملازمین دي، که د ضلعې دي که د صحت دي، نو هغه د تعلیم نه محروم دي او د تنخواګانو نه محروم دي. نو زه ګڼمه چې دا انتهایی د شرم خبره ده او دا د خلقو له او زما سیاسي جمهور له د دې تپوس پکار دی چې ولې داسې ده، ولې ما سره هر څه شته او زما د سرکاري ملازم دی د تنخوا نه محروم دی، ولې یو افسر راځي دلته کې یو کال تیری او د هغه یو کال تیرېدو سره هم د ضلعې حالت نه ټیک کېږي او هغه څه نشي ډیلیور کولی. نو بیا خو د ایمنیز امپیز لم تپوس پکار دی، که زما ایمنیز امپیز هم خپل حصه وصولولو راغلي او دې باندې غلي دي چې د هغوی اجرو ته که څه ځي روزانه او د میاشتې په صورت کې د هغوی اجرې چلیږي، نو بیا به مونږ دا وایو چې یاره بس خلق به هیڅ هم د تمه دې نه کوي او دا وسایل دي د قومي او د هغې تالان لګېدلی دی، هغه که جنګلات دي هغه هم دغسې د ورځې 2.5-3 لکو روپو د مختلفو علاقو نه
ونې کټ کېږي او هغه راځي او په مختلفو ټالونو باندې او ګودامونو باندې هغې کې ډیری کېږي او خرڅېږي دغه پیسې چته ځي او هغه هم غیر سرکاري طور باندې لکه داسې دي چې هغه د هغې نیلامي په زړو تاریخونو کې یو ټینډر شوی دی او هغه ټینډر بار بار هغه یې دوهراوي او وایي مونږ کار وکړو دقه ستا د ټول نظام عکاسي کوي که هغه د تنخواګانو د معامله چې اوس کومه ګرمه ده نو دا عکاسي کوي ستا د ټول نظام او زما دا نظام دا دې ته رسېدلی دی چې خلق هغه د احساس محرومۍ هغه ښکار دی